سرچ ورته وایي موږ هلته کې رالو تاسو هغه لارې مو کتلې چې دلته کې موږ سره د پاک آرمي چې کوم ټیم دی هغه هم دلته کې راغی او د هغوی غټه وجه سره چې هغه دلته کوم غریب خلک دی کوم ناروغ خلک دی هغوی مدد دپاره هغوی دلته کې راغلي دي او هغوی به دلته کې هغه خلکو ته کوم چې ناروغ وي کوم چې غریبانان دي د چا چې وس نه کېږي څوک چې ډاکټر ته تللی نه شي هغوی ته دوايانې ورکوي نو راځئ چې چا له دوايانې ورکوي هغه هم تاسو ته ښایي او چا چې دوايي ورکړله هغه هم تاسو ته ښایي او چې څنګه هغوی څنګه محسوسه یا کومه مریضان چې دلته کې راغلي دي هغوی د پاک پوج په حوالې سره څه وایي هغوی نه به خبرې ترې تپوسونه ورته کوو موږ سره اوسئ हम सबका पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान چې زموږ د بچو خیال ساتي خدای دې د هغوی د بچو خیال ساتي خدای د فوجیان ښه ساتي او چې موږ له دوايانې وکړي او خدای پاک دی چې زموږ د بچو خیال ساتي نو خدای دې د دوی د بچو خیال وساتي چې زموږ د بچو د دوی دپاره به دا سخته لاره ده موږ درته عبدالعزیز سلام کوو जान भी देनी पड़ी तो जान हम देंगे लड़ेंगे हर मुश्किल से मिलकर हम चलेंगे मिलकर हम बढ़ेंगे एक रहना यही कहना पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान دې واقع موږ سره د بنک سره چې کوم مشران دي هغوی موجود دي هغوی نه به پوښتنې کوو چې نن هغوی له د پاک آرمي فوجیانو دوايانې راوړي دي تپوس پوښتنې ته راغلي دي هغوی څنګه محسوسوي په دې لارې چې دا پاک فوج راغلی په دې لارې لکه لارې خرابې دي او دوی ډېره غټه مهرباني کړه داسې هېڅ چا دا نه دی کړی لکه د اوسه پورې زموږ چا تپوس نه دی کړی بغیر د پاک فوج نه چې راغی زموږ لارې کوڅې ولې موږ له فري دوايانې راکړې او ډېر غټ دی موږ مشهور یو خوشحاله یو موږ د شکریه ادا کوو ستاسې له خلکو او خبره داسې ده چې زموږ نه دي زموږ مشران دي زموږ چې څه کړي دي په ملګري دي سره ښایي ډېر خوشحاله یو دا پیله چانس دی چې دی راغلو موږ د دوی ډېره شکریه ادا کوو موږ ته ډېر خوشحاله په دې روډ باندې ځناور نشي راتلی پاک فوج پرې راغی خپل ګاډي پرې راغلي د دوی موږ ډېره مننه کوو زموږ وینه بچي د دوی دي شکریه ادا کوو د دې او دا لمبې ځل دی چې لکه آرمي والا او دا افسران عزتمن خلک راغی او زموږ د غریبانانو خدمت کې حاضر شو او زموږ د خلکو د دوايانې او دا دومره سهولت ځکه چې د اوس نه مخکې ډېرو کلونه خو داسې دغه هم تېر شو او متاثرینو ته پکې خلک هم تللی خو لکه دومره سهولت چاته نه دی راغلی لکه دا اوس چې کوم نظام راغی نو موږ د دې ډېره شکریه ادا کوو او زه ډېر زیات مشکور یم ګرانو کتونکو تاسو زموږ د روغ خبرې ترې واورئ زما ورور وایي چې موږ د دې خلکو ډېره شکریه ادا کوو ځکه چې دوی موږ له په دې سختو لارو باندې بر راوختلو نو که تاسو وګورئ چې کله زموږ په عوامو باندې زموږ د پاکستان چې کوم بچی که په هغوی باندې څه نه څه تکلیف راځي نو زموږ پاک فوج هغوی ته حاضر وي که هغه د زلزله راشي نو هم زموږ پاک فوج دلته کې راځي او هغوی دلته کې امدادونه ورکوي که هغه سیلابونه راشي نو زموږ د پاک فوج جوانان راځي او هغه خلک د هغه ځای نه راوباسي کوم ځای کې چې څه سخته راځي زموږ د پاک فوج جوانان هلته کې حاضر وي دې واقع زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی د کیمرامین تاج منیر سره سم الحمدلله د راتلونکي پروګرام پورې اجازه ورکوي په لوی الله مو سپارم د الله په امان